کیږو نو هر افغان که هغه په هره برخه کې کار کوي یا هم په هر ځای کې اوسیږي په ژوند کې یوازې سوله غواړي او پرته له سولې څخه نور هیڅ هیله نه لري. وایي چې موږ په خپل ژوند کې هر څومره سختۍ په ځان باندې وګالو سخت ژوند به تېر کړو، خو په دغه شرط چې په هېواد کې مو سوله وي او هېڅکله د یوې مور چیغه وانه ورو، تر څنګ هم هېڅکله د خپل شهید ورور جنازه په کور کې ونه وینو. د سولې کاروان یا هم د هلمند هغه اتلان هغه ځوانان چې راوچت سوله او دوی غوښتل چې د سولې په نامه باندې او د سولې لپاره د هلمند څخه حرکت وکړي او تر کابله راورسیږي. نو پرته له شکه چې ټول افغانان په دغو ځوانانو باندې ویاړي او دعا کوي چې په خیر دی دوی هم تر کابله راورسیږي او هم په کوم خوړ چې دوی دغه کاروان شروع کړی دی نو پای ته یې ورسوي. نن موږ بیا هم وغوښتل چې د همدې کاروان په هکله خبرې وکړو او معلومات راسره وړو چې تر کوم ځای رارسېدل دي او تر څنګ هم څه وخت به له خیره کابل ته رارسیږي. د همدې موضوع په تړاو مو خپرونه کې قدرمن میلمه ته بلنه ورکړې ده. په همدې تړاو رحمت الله نورزی د اسیایي سولې سفیر او تر څنګ هم د پوهنتون استاد راسره دی. نورزی صاحب ښه راغلاست درته وایو، سهار مو نیکمرغه. مننه. زه هم تاسو ته او ستاسو د تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې یو خوشحاله او ښه سهار مو پیل کړي. مننه. استاد را به شو د همدې سولې مسلې ته چې دغه په بېلابېلو برخو کې د ولایاتو یا هم زموږ په هېواد کې په هره برخه کې چې وي دغه سولې غږ اوچت شوی، د دغه سولې غږ ته به کله لبیک وویل شي؟ د سولې کم کاروان چې هم را روان دی دا ډېره ښه نمونه ده، ډېر ښه مثال دی. مخکې پروګرام کې هم چې زه رالم زموږ هیله زموږ غوښتنه زموږ آرزو دا وه او د کم ساعته څخه چې دا کاروان هم پیل سوی دی زموږ غوښتنه دا وه چې د دې کاروان سره به د بېلابېلو ولایاتو ځوانان ولسوالیو ځوانان یو ځای کېږي او هغسې سوله اوس موږ عملا وینو چې د دوی سره مختلف ځوانان یو ځای سوي دي او دا د سولې غږ دا د انسان یو طبیعي حق دی، یو شرعي حق دی، یو قانوني حق دی. که هر اړخ ته موږ وګورو انسان د سولې حق لري او انسان یو داسې موجود دی چې هغه باید په سوله کې ژوند وکړي او سوله ییز ژوند ورته آماده سي. نو دا د انسان حق دی. د حق د لاسته راوړلو لپاره به دوی هر کله غږ اوچتوي تر څو چې د دوی غږ ته لبیک ویل کېږي، که هغه د حکومت د لوري اوسي که د مخالف د لوري اوسي که د ولس د لوري اوسي. نو دا د دوی طبیعي غوښتنه ده، طبیعي حق دی چې دوی سوله وغواړي او تر هغه وخته به دا غږ اوچت وي، دا کاروانونه به روان وي، پارلټ به وي، اعتراضات به وي، مدني فعالیتونه به وي، رسنیز کوششونه به وي تر څو چې د دوی غږ ته لبیک ویل کېږي. که څه هم په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د پرون څخه مخکې ورباندې د یو طرف یعنې حکومت د لوري څخه ورباندې اعلان سوی و، خو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ښه خبر دی چې وسلوالو مخالفو ډلې یا طالبان د لوري څخه هم دې ته لبیک ویل سوی دی. یعنې که چیرې موږ بیا هم و دې قضیې ته د بل اړخه څخه وګورو د دې کاروان د دې ځوانانو کاروان نه بولم، په مجموع د افغانانو ولس یا د افغان ولس غږ غوښتنه سوله وه. د دوی د سولې غوښتنې اواز لومړي برخې ته لبیک ویل سوی دی او مثبت یا پازیټیو جواب یې ورته ورکړی دی. نو په دې هیله یو چې نور به هم کم اواز کم غوښتنې چې د سولې په نامه اوچت سوي دي دوی ټولو ته به لبیک ویل کېږي او داسې ورځ به خدای پاک راولي چې موږ په هېواد کې تلپاتې او سرتاسري سوله ولرو انشاءالله. په همدې هیله استاد همدې موضوع چې تاسو اشاره وکړئ دغه اوربند مسئلې ته راځو چې دغه اوربند څومره زموږ په هغو ځوانانو په هغو اتلانو باندې مثبت اغېز وکړي، څومره به د هغوی روحیې نور هم پیاوړي کړي او تر څنګ هم هغه ځوانان چې څه نه څه یا دوی باور نه درلود یا هم دوی نشوی کولی چې په دغه هکله فکر وکړي، څومره کولی شي چې هغوی ته مثبت ذهنونه ورکړي تر څو هیلې پیدا سي چې دا چې نن د 3 ورځو اوربند اعلان شوی دی نو موږ هیلهمند یو چې د ټول عمر اوربند اعلان شي. څنګه چې ما د دوی کلیپونه تعقیب کړي دي، دوی اوس دغه کم کاروان چې را روان دی غزني کې دی، د دوی کلیپونه ما لیدلي دي. یا په مجموع کې که چیرې موږ داسې د ټولنیز رسنۍ وګورو عام ولس ډېر خوشحاله دی. یعنې یو بېله روحیه ده. دا کم څو میاشتې را په دې خوا چې کم حالت په افغانستان کې روان دی یو ډېر بد حالت و، خصوصا روحي تکلیف یې خلکو ته پیدا کړی و. یعنې روحتاً دا زموږ داسې ولس په یو ډېر بد حالت کې و. خو دا 2 ورځې څخه چې کله زه دوی تعقیبوم او وینم
ټوله خاندي خوشحاله دي او په دې هیله ده چې دا اوربند د 3 ورځو څخه 3 میاشتې د 3 میاشتې څخه تل لپاره داسې اوربند اعلان شي. نو هغه کم ځوانان چې هم دوی د سولې غوښتنه درلوده یا د سولې د کاروان په نامه را روان دي. سوله خو موږ ټوله غواړو، داسې نه چې یوازې د سولې کاروان غواړي بلکې د 40 میلیونه چې دی په استثنا د یو تعدادو چې هغوی سوله نه غواړي خپل د شخصي منافعو په خاطر باندې. نور اکثریت ولس د افغانستان د سولې تږي دي او سوله غواړي او تر څه حده پورې چې ما دوی لیدل دي ډېر په یو ښه روحیه ډېر خوشحاله دي. یعنې دا د سولې کاروان په تاسې وګورئ دوی پلي را روان دي، دوی مریضان سوله، دوی روغتون ته انتقال سوله. خو پر دې سربیره هم کم کلیپونه چې د دوی خپور سوي دي ډېر خوشحاله دي، د خلکو سره ناستې پاستې کوي، ویني خلکو څخه پوښتنه کوي چې څه احساس لرئ دا اوربند اعلان سوی دی. یعنې دا د اوسنۍ اغېزې دي، مثبتې اغېزې چې په اجتماعي ډول یا په انفرادي ډول یا په ټولنه کې خپل اغېزه کړې ده او موږ به دا وینو چې دا به سیاسي پایلې هم لري، اقتصادي پایلې به هم لري. نو دې ته باوري او خوشبینه. بله رسو استاد دې ته چې د اوربند چې اعلان شوی دی د دې په هیله یو چې دغه تل پاتې وي. را به شو د همدې کاروان په هکله باندې به هم خبرې وکړو تر اوسه کوم ځای ته رسېدلی دي او په راتلونکي کې به څومره په نږدې موده کې به راورسېږي تر کابله تر څو دغه غږ چې د دوی اورېدل شوی دی د دې نه نور هم دوی وشي کولی چې دغه سوله تل پاتې کړي په هېواد کې. بله د دوی یوه غوښتنه هم هغه کومه قطعنامه یا کوم غوښتنې چې دوی درلودې یوه غوښتنه یې همدغه وه چې د مبارکې روژې میاشتې کې باید اوربند اعلان شي د دواړو طرفو څخه او دا یو بېساري اوربند دی. تاسې وګورئ کیدای شي مخکې وختونو کې د حکومت د لوري څخه اوربند اعلان شوی خو داسې ژر او په دې جرأت باندې طالب یا وسلوالو مخالفو ډلو هغوی ته مثبت جواب نه دی ورکړی. خو دا لومړي ځل دپاره داسې یو پیښه سوې ده او په دې کې نه یوازې چې افغانان خوشحاله دي خوشبین دي بلکې تاسې نړیوال هیوادونه هم وګورئ، نړیواله ټولنه وګورئ، ډېر هیوادونه چې هغه د افغانستان ملي منافع غواړي یعنې افغانستان ته د ورورولۍ یا د دوستۍ لاس یې ورکړی دی هغوی هم په دې خوشحاله دي. نو زه فکر کوم چې دا د سولې کاروان به را روان وي. اوس خو په غزني کې دی، د غزني د خلکو د لوري څخه هم ډېر د دوی هرکلی سوی دی، قدر عزت یې سوی دی، په زرګونو کسان دوی مخ ته ورغلي دي او د دوی دا شعار نور هم د ټولنیز کړي رسنیي کړي دي، د خلکو سره شریک کړي دي، د دیني عالمان دوی سره ناستې پاستې کړي دي او زه دا فکر کوم چې د دوی کوشش به دا وي چې څومره ژر راورسېږي او په دې هکله چې دوی به سټاپ کله وي ځکه چې اختر هم را نږدې دی او دوی شاوخوا تر 100 یا 1.5 کیلومتره اضافه نور دوی ته اوس هم لاره پاته ده. نو پلي راتګ دا کیدای شي داسې وخت دوی راورسېږي چې هغه اختر وي. نو زه په ډېر ګمان باندې اغلب ګمان باندې دا ویلی سمه چې کیدای شي دوی په وردګو کې یا په غزني کې هلته پاته سي تر څو چې اختر هم تیر سي، د چارواکي مسؤلین بیرته مرکز کې ځای پر ځای سي، رسمیات شروع سي، نو دوی به بیا بیرته راځي او خپل کاروان ته به ادامه ورکوي او د سولې غوښتنې اجرام به. نورزه صاحب د هلمند نه پیل تر غزني پورې د کومو ولسوالیو د کومو ولایتونو کومو سیمو څخه چې دوی راتېر شوي دي هغه کومه سیمه وه چې واقعا ډېره ناامنه وه او دوی نه اوس مهال ډېر ښه هرکلی یې کړی ده او خوشبینه وه، خلک هم د سولې تږي وه چې واقعا هم بېلګه یې که مونږ ووایو چې بېسارې به تاسې وګورئ د هلمند د ګرش ولسوالۍ څخه چې دوی کم پلي حرکت کړی دي 100 کیلومتر در کندهار پورې د دوی مسافه یا لار ده. دا هغه لار ده چې دلته د موټرانو کاروانونه هم سوځلي دي، دلته طالبان هم شته، حتی یو بل نوی مخالفه ډله جوړه سوې ده چې هغوی د یو بل نوم لري، زما نوم د یاده وتلی دی، یعنې مختلفې ډلې هلته فعالیت لري او وسلوال مخالفین دي. خو پر دې سره دوی تر هغه هم راتېر سوله. تاسې وګورئ مثال زابل ډېر ناامنه ولایت، ارزګان ډېر ناامنه ولایت یا زابل د دوی تر هغه سیمې هم راتېر سوي دي تر زابل. نو غزني ته را رسېدلي دي. په دې مسافه باندې ما تګ راتګ ډېر کړی دی. د لار راته معلومېږي چې هغوی نه لاره سمه ده، نه هلته امنیتي چارواکي شته، خو داسې چارواکي دي چې هغوی
هر کله د دوی پوستې وړل کېږي، یعنې په دوی باندې تعرض کېږي، تجاوز کېږي. دوی خپل د ځان ساتنه نشي کولی، حتی د موټرو ساتنه نشي کولی. موټر هلته درېږي، طالبان دي یا نور غله دي، مختلفې ډلې دي چې هلته خلک ځوروي، د هغوی شیان اخلي، حتی خلک وژني، اختطافوي، غټ موټران اختطافوي. خو پر دې ټولو سربیره دوی بیا هم په دې وتوانېدله چې د دې سیمو راتېر سي. نو انشاءالله هغه ډېرې ناامنه سیمې چې د دوی په مخ کې وه دوی تر هغه راتېر سوي دي، او غزني څخه اوس صرف دوی ته یو وردګ ولایت پاته دی چې د وردګ هم مرکز یا کابل ته نږدې ولایت دی. د دوی دومره په خطر کې نه دی لکه په هغه سیمو کې یا د کندهار و هلمند و زابل. بله نورزی صاحب را به شو دې ته تاسو چې وویلې دومره خطر هم ورته نشته دی، د امنیت د ټینګښت لپاره هم تاسو څه نه څه کوئ لیدونکو ته چې څه چمتوالی هم نیولی دی، د امنیت نه تاسو ډاډ ورکوئ چې هغوی به په امن کې اوسي، کابل ته که راشي یا هم که اوس په هغه ستانه دي په هغه ولایتونو کې. او تر څنګ یې ووایاست چې د دغه ځوانانو د دې تر څنګ چې سوله غواړي په هېواد کې نور کوم اهداف لري تر څو وشي کولی د دغه کاروان چې راپلې کړی دی د دغه له لارې هغه خپل اهداف د نورو ځوانانو په ګټه باندې دغه باید عملي شي. ستاسو لومړي سوال ته که راسم، د امنیت په برخه کې مخکې برنامه کې هم ما تاسو ته وویله دوی داسې حرکت یا داسې کاروان دی چې نه حکومتي دی نه هم د طالب د ډلې دی. دوی خو جوشه ځوانان دي بې طرفه. نو دوی زه په ډېر آن باندې دا ویلی سمه چې په هیڅ ولایت کې یا په هیڅ ولسوالۍ یا په هیڅ سیمه کې دوی د امنیتي حکومت څخه یا امنیتي ارګانو څخه مرسته یا کومک نه دی غوښتی، او نه به یې هم غواړي، ځکه چې په دوی باندې بیا ټاپه ویل کېږي چې دا حکومتي کاروان دی. او که دوم سوال ته راسو چې د دوی غوښتنې یا د دوی تاثیرات به بې له سولې څه شي، تاسې وګورئ دا څو پیامه موږ ته درلودلی سي. اول خو سولې غږ اوچتول دا هم موږ ته جالبه ده او هم نړیوالو ته ډېره جالبه ده چې د هلمند د سیمې څخه یا د هلمند ولایت څخه داسې ځوانان ولاړېږي حرکت کوي چې هغوی تل په جنګ کې وه. دا 13 کاله 15 کاله یا 15 کاله که موږ وګورو تر ټولو هغه ولایت چې ډېر متضرر شوی دی هغه هلمند و کندهار و زابل و ارزګان و دا سیمې دي. او د دې تر څنګ دوی دا کولی شي چې دا په یو عرف باندې یو فرهنګ باندې تبدیل کړي. په ټولنه کې ټول ځوانان و دې ته وهڅوي چې ځوانانو موږ تاسې کولی شو او موږ تاسې باندې دا هېواد دا ټولنه دا خلک حق لري چې موږ د دوی لپاره څه وکړو او سوله راولو. بېلګه یې موږ تاسې ډېره واضح ده 2 نفره وه چې دوی حرکت راکړی دی، خو اوس 500 نفرو ته رسېدلی 40 نفرو ته. دا په دې معنا ده چې دوی هغه 2 نفره نن هغه ذهنیت په 500 نفرو ته ورکړي. 50 نفر حاضر سوله چې خپل ځان قرباني کړي، خو د سولې په خاطر باندې، د ولس په خاطر باندې، د هېواد په خاطر باندې. نو دا به بې له شکه مختلفې اغېزې لري، او حکومت ته هم کېدای شي دا یو ډېر ښه چانس وي د دوی څخه استفاده وکړي. باید هم حکومت دا وکړي د دوی د کم ظرفیت چې په دوی کې دی، کم استعداد چې په دوی کې دی، یا کم هغه احساس چې د دوی سره دی، د هغه احساس څخه د ملي منافعو په ګټه یا د ولس په ګټه استفاده وکړي. بله. او نورزی صاحب که چیرې دې موضوع ته راسو، تاسو ویل چې دغه کاروان د هلمند څخه پیل شه او پرته له شکه چې هلمند خو ټولو هېوادوالو ته معلوم دی څه رقم یو ولایت تېر شوی ده. که دې ته راسو چې د هغه وخت څخه دا کاروان پیل شوی یا هم مخکې له هغه نه چې هلته پرلتونه کېدله، څومره مثبت اغېزې په هلمندیانو باندې کړي دي یا هم هغه سیمو کې چې واقعا ناامنه به و، زموږ ډېری هېوادوال به تل کړېدل، تل به هلته بریدونه ترسره کېدل یا به هم د دوی لارې نیول کېدلې. اوس څومره ستاسو په نظر تغیرات راغلي دي که نه؟ داسې په عام ډول که موږ وګورو داسې خاص عمومي ډول باندې تغیرات نه دي راغلي، ځکه چې دا سولې کاروان یا د پرلت د داسې برنامې نه دي چې دفعتاً به موږ نتیجه اخلو. یعنې دا په وخت باندې په زمان باندې تېرېدو دا خلکو ته دا ذهنیت پیدا کېږي چې دا ځوانان ولې ولاړ سوي دي، ولې حرکت کړی دی، ولې کاروان جوړ کړی دی، ولې د سر په قیمت باندې دوی د سولې غږ اوچت کړي یا سوله غواړي. نو داسې په یو تعداد ځوانانو باندې، خصوصا ځوانانو باندې، دا ځوانان هغه قشر دی چې ډېر ژر هم مثبت اړخ ته دوی متاثر کیږي او هم منفي یا هغه کوم مخالفې ډلې د دوی څخه ډېره ژره ګټه اخیستلی شي. نو ځوانان سره دا ذهنیت څه ناڅه پیدا شوی دی چې موږ باید سوله راولو او موږ کوم جنګ چې دلته روان دی دا قانوني نه دی یا مشروع نه دی یا زموږ د ملي منافعو ولسو خلکو هېواد په ګټه نه دی. د دې وخت چې موږ راپاڅو او یو تعداد مشرانو ته هم دا ذهنیت ورکړی دی چې باید ځوانانو ملاتړ وکړي، ځوانان په څنګ کې ونیسي او د ځوانانو سره یو ځای
د سولې غږ پورته کړي. او بل تاسې هغه د علماو غونډه چې کوم په کابل کې وه دا هم بې له شکه بې تاثیره غونډه نه وه، دا بې سارې په تاریخ کې غونډه وه چې جوړه سوله. نو دا غونډه هم که د دې سره موږ یو ځای کړو دا بیا په علماو باندې تاثیر کوي، په ټول هیواد کې په ناامنه سیمو کې یو تعداد علماو ته هم دا ذهنیت پیدا کېږي چې موږ د جنګ فتوا ورکوو یا جنګ روا بولو یا خلک به دې ته هڅوو په کم دلیل باندې، آخر خو موږ هم مسلمانان یو. نو یو تعداد ښه اغېزې لري په ټولنه. بله نورزي صاحب کره شو دې ته تاسو وویلې داسې مخالفین ډله بله هم پیدا شوې ده او نه هغوی هم غواړي چې د دوی د زموږ افغانانو په مقابل کې وجنګېږي. که دغه ډله موږ ووایو چې اوس هم اوربند اعلان شوی او موږ هم په دې اند یو چې دغه سوله که ورځ تر بلې زیاده شي، نو نن خو 3 ورځې شو ستاسو په خبره، بیا به 3 میاشتې شي، همداسې به کلونو ته تل سوله به تل راشي زموږ هېواد ته. موږ که په دې موضوع ته راشو، که دغه مخالفین ډلې د هرې خوا نه وي یا د اړ اړخه چې که راشي دغه جګړه بیا هم پیل کړي، موږ به بیا د دې تور په چا لګوو یا کولی شو چې ووایو چې دغه سولې اعلان چې کړی دی دوی یا هم دغه نوې ډله چې پیدا شوې ده، تاسو هم د دې نه یادونه وکړله که دا ډله اوس هم شته ده یا هم شتون لري او غواړي چې خپل دغه جګړې ته دوام ورکړي. ډلې خو بېلابېلې ډلې دي، داسې ډلې هم دي چې هغه نظامي یونیفورم کې د پولیسو په لنجرو کې ګرځي، په زرې موټرانو کې هم ګرځي، خو ذهنیت او ایدیولوژي او فکر هغه د هغوی سره یو فکر دی. یعنې که څه هم په هغه نامه دوی غږ نه پورته کوي، خو انډایرکټ یا غیر مستقیم خپل کار کوي او هغونه چې هغه ضرر رسوي دې ټولنې ته دوی هم خپل ضررونه رسوي. خو که بیا هم دې ته راسو دا به ډېر ښه وي چې ټول مخالفې ډلې دا غږ پورته کړي او دا اوربند اعلان کړي، حکومت د طالبانو سره یو ځای شي. خو بیا هم موږ په دې باندې متیقن نه یو، ځکه چې داعش ډله هم شته، طالب ډله هم شته، نورې کوچنۍ ډلې هم شته، په هر ولایت کې بېلابېلې ډلې شته چې موږ دا یو عمومي ووایو چې د طالب په خاطر باندې دوی هم راځي اوربند اعلانوي. قطعا تاسې وګورئ په هلمند کې داعش او طالب خود په خود جنګ سره کوي، یعنې داعش او طالب دومره سره مخالف دي چې حکومت اوس طالب ته نږدې دی تر داعش، دوی خود په خود اخته دي. نو د طالب په احترام به موږ دا توقع نه لرو چې داعش هم اوربند اعلان کړي، یا د حکومت سره هم مخالف دي، د حکومت په احترام به دوی اوربند اعلان کړي. داسې ډلې شته چې هغوی نه د اسلام لپاره کار کوي نه د هیواد دپاره کار کوي. مثال طالب که څه هم مخالفه ډله ده، خو بیا هم دوی وایي چې موږ د اسلام په خاطر باندې دلته جنګېږو. خو داسې ډلې شته چې هغوی حتی مسلمانان نه دي چې موږ وایو چې دوی د اسلام په خاطر یا د هیواد په خاطر، بلکې د بهرني هیوادو په خاطر باندې، د پیسو په خاطر باندې، د هغوی د منافعو په خاطر باندې، یا د دې لپاره چې زموږ هیواد ناامنه کړي او اوبه خرول، مایان ځان ته ګیرول، دغه یو حالت دوی پیښ کړي، نو دوی به د اوربند نه اعلانوي او مخ ته به ځي. مختلفې ډلې شته او کله چې تور لګېږي طبیعتا طالبان هم یو واحد ادرس لري. که څه هم طالبان هغه د پخوا طالبان نه دي، اوس زه هلمند ته ځم، کندهار ته تللی یم، نورو ولایاتو ته ځم، د خلکو سره وینم، پوښتنې کوم، هغوی وایي چې طالبان هغه د پخوا طالبان نه دي چې یو ملا صاحب و، یو امر به و، یوه غوښتنه به وه، یو قانون به و. اوس هره سیمه کې یوه ډله ده، یو مشر لري، خپل په خوښه خپل په فکر باندې مخته روان دي. بله، خو نورزی صاحب په وروستیو کې بیا هم هیله مو دا دعا وکړو چې دغه اوربند چې اعلان شوی دا تلپاتې شي او دغه د سولې کاروان هم په خیر سره کابل ته راورسېږي او کومې موخې چې درلودلې هغه هم عملي شي. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، زه په همدې د سولې په تړاو مو همکارانو یو ښکلې سندره چمتو کړې ده، په ګډه سره یې ګورو.